کم مسلمانان چې هغوی په اروپایي ممالکو کې اوسي کفري هغوی د احتیاط کوي ګوري دي که قصاب مسلمان و د هغې نه د غوښه اخلي او که قصاب مسلمان و بیا د غوښه نه اخلي ځکه د هغوی ذبیحه دا د مسلمان دپاره خوړل روا نه دي په دې وخت کې بعضې خلک اهل تشیع دي اهل تشیع نور خو عقیده ګندنه مرداره ده خرابه ده خو چونکې دوی ځان ته مسلمانان په نبی اسلام باندې ایمان لري ذبیحې خوړی شي ذبیحې استعمالولی شي خو په هغه صورت کې چې مجبوره شي چې پوهېږي چې نور قصابان نشته نو بیا که شیه ذبحه کړې وم پروا نه کوي ایرانیانو ته کار لږ اسان دی او په دې شرط چې عقیدې شرک ته نه وي رسېدلی علي صاحب بالکل د الله سره نه برابروي علي رضی الله تعالی عنه هغې ته د الوهیت رتبه نه ورکوي په هغه صورت امام حسین او امام حسن رضی الله تعالی عنهما ته خدای توب رتبه نه ورکوي نو په هغه صورت کې بیا د دوی ذبیحه روا ده او که چېرته بالکل دوی د خدای سره برابرول بیا دا مشرکین دي بیا به د هغوی ذبیحه نه د ښه صحیح تقوادار سړي نه په دې مسلمانانو کې مې احتیاط کوو یو منځګزار سړی دی قصاب دی یو بې نمازه دی مونځ نه کوي د منځګزار نه اخلئ د بې نمازه نه مه اخلئ دا استحبابي خبرې دي که د بې نمازه نه دې واخېسته روا ده حرامه نه ده ناروا نه ده خوړی شي خو د منځګزار په ذبیحه کې برکت وي په هغې کې ذوق او مزم ډېری د تقوادار سړي ده تاسو را صوفیه کرام د اولیاو د حالات ګورئ هغوی به د هر قصاب نه به هغوی غوښه راغسته خاص یو قصاب به معلوم دا قصاب لټه چې به دې وکړه هغه به د الله ډېر لوی ولي د الله ډېر لوی دوست به نو اولیاء پیژني نیکان پیژني نو نیک خلک انتخابوي او د هغې نه شی اخلي